ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی لکه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی ذات لوی دی که ستا ګناه لوی ده وی د الله ذات لوی دی د الله پیغمبر د الله ذات څه دی لوی دی د الله ذات لوی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی هغه لوی ذات په ستا دا دومره لویه ګناه معاف کوي ته ولې دومره ناامیده یې هغه لوی ذات به ستا دا لویه ګناه معاف کوي هلک د ژړا نه بس کړو لږ طبیعت یې ښه شو نبی علیہ السلام ښه دا دومره غټه ګناه به م الله معاف کوي هر یو څومره لویه ګناه چې انسان کړي الله تبارک وتعالی ورته څه کوي معاف کوي یو ورځ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ مسجد نبوی ته داخل شو چې څنګه مسجد نبوی ته راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې ورته وکتل نو د عمر رضی الله تعالی عنہ په مخ باندې د ژړا اثر و نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل عمر ولې خفه یې جاړې ولې د الله پاک پیغمبره د جمعات ته چې رادننه کېدم په دې دروازه کې یو نوجوان ناست دی او داسې جاړي چې د هغه ژړا زه وژړولم داسې زار او قطار سره جاړي چې د هغه ژړا زه وژړولم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ښه عمر دا هلک را داخل که چې ولې جاړي زه خو دې تپوس وکړم که نه نو دا هلک چې را داخل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی نوجوانه ولې جاړي ولې خفه یې په څه باندې د الله پاک پیغمبره یو ګناه رانه شوې ده او هغه ګناه مې جړوي نو ګناه مې څه کوي جړوي نو وی ولې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ولې وی ځکه ډېره غټه ګناه مې کړې ده ډېره غټه ګناه مې کړې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی ښه وی دا راته ووایه ای هلکه ای نوجوانه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی دا وواړه ځمکې او دا وواړه اسمانونه او دا غر دا لوی دی که ستا ګناه لوی دی هغه نوجوان ورته وایي د الله خوږه پیغمبره د دې اوو اسمانونو نه د دې اوو ځمکو نه او د دنیا د دې ټولو غرونو نه زما هغه ګناه غټه ده د دې نه غټه ده ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل بیا راته دا ووایه که نه چې د الله تبارک وتعالی کرسي لویه ده که ستا دا ګناه لوی دی چې ته پې دومره خفه یې هغې نوجوان ورته وفرمایل وی زما ګناه لویه ده د الله د کرسۍ نه زما ګناه څه ده نعوذ بالله لویه ده بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی نوجوانا دا راته ووایه چې د الله عرش لوی دی که ستا دا ګناه لویه ده نوجوان ورته وایي زما ګناه لویه ده زما ګناه لویه ده ما ډېره غټه ګناه کړې که نه بیا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی هلکه دا راته ووایه چې د الله تبارک وتعالی ذات لوی دی که ستا ګناه لوی ده وی د الله ذات لوی دی د الله پیغمبر د الله ذات څه دی لوی دی د الله ذات لوی دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل وی هغه لوی ذات په ستا دا دومره لویه ګناه معاف کوي ته ولې دومره ناامیده یې هغه لوی ذات به ستا دا لویه ګناه معاف کوي هلک د ژړا نه بس کړو لږ طبیعت یې ښه شو نبی علیہ السلام ښه دا دومره غټه ګناه به م الله معاف کوي او الله تبارک وتعالی به درته دا معاف کړي خو ای هلکه دا خو راته ووایه چې دا ګناه دې څه کړې ده دا خو راته ووایه که نه د الله خوږه پیغمبر ستا د مخ نه ماته حیا راځي ستا د مخ نه ماته څه راځي حیا راځي نشم ویلی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي خیر ووایه دا ګناه څه ګناه ده چې ته دومره وایې چې زما دومره ګناه غټه ده د ځمکې نه غټه ده د اسمانونو اخر ګناه څه ده د الله خوږه پیغمبره زما کار چې دی که نه د 7 کالو نه زه کفنونه د مړو نه پټوم زه کفنچور یم څوک چې مړی ښخ کي مدینه منوره کې که نه زه به زه شپې له لاړ شم کفن ترې نه راوپرځمه هغه ترې راپټ کړم مړی بیا پټ کړمه او کفن ځان له به بازار کې خرڅ کړم دا زما کار دی کفنونه پټوم د مړو نه 7 کالو پورې مې دا کار وکړو د الله پاکه پیغمبره بله شپه لاړمه د انصارو کې یو نوجوانه جینۍ مړه وه پیغله جینۍ مړه وه نو چې هغه خلکو دفن کړه زه پسې شپې له لاړم او د هغې قبر مې کولاو کو نو چې قبر مې کولاو کو نو کفن مې ترې راټول کو کفن چې مې ترې راټول کو او را روان شومه نو ډېره پیغله جینۍ وه ښایسته جینۍ وه هغه بدن باندې مې سترګې ولګېدې نو را روان شومه نو شیطان راته وسوسې شروع کړې چې دې سره بدکاري وکړه دې سره څه وکړه نعوذ بالله بدکاري وکړه وي د الله خوږه پیغمبره لاړمه د هغې مړې جینۍ سره په قبر کې مې بدکاري وکړه دا مې وکړو او چې دا مې وکړو وی چې را روان شومه نو هغې جینۍ راته آواز وکړه هغې مړې جینۍ راته د قبر نه آواز وکړو چې ای ظالمه ای فاسقه د الله نم نه یریږي د الله نم تاله یره نه درځي خلک خو دې نه نیزه نو د الله نم تاله یره نه درځي چې زه دې د مړو په ډله کې بې حجابه کړمه او زه به د قیامت ورځ د الله په دربار کې چې پاسم نو زه به په حالت د جنابت کې ما په ما خو دې غسل واړه دا تاسو وکړه ظالمه د الله نه نه یریږي چې داسې کارونه کوي د الله پیغمبره اوس یریږم چې ما به الله معاف کړي دا د کولو ګناه وه روایتو کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام دا مخ مبارک د غصې نه سور شوی چې دا کیسه کوله دا مخ مبارک د غصې نه سور شو او چې دا کیسه خلاصه کړه نبی علیه السلام په ګزار وکړو ګزار یې پې وکړو وی پاسه بدبخته زما د خوانه پاسه بدبخته تاله د مړي نه د هغې قبر نه م یره نه درتلله هلته تا بدکاري کوله دومره ته په زړه سخي پاسه زما د خوانه او ستا دپاره لایق چې دی هغه جهنم دی ستا دپاره اور لایق دی هلکې د ځان نه خوانه پاس او دی په ژړا روان شو په ژړا روان شو او لاړ یوې صحرا ته او هلته په ژړا پرېوتو 40 ورځې شپه ورځ د الله په دربار کې جاړي الله ما معاف کا الله ما معاف کا په دې 40م ورځ باندې دعا غواړي یا الله کو چېرته زما د دعا تا معاف کړي که نه نو نبی علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرام پې خبر کا زما په دې توبه باندې خبر که چې ما دغه توبه قبوله کړې ده چې زما نه لږ نفرت کم شي او الله کو زما توبه نه قبلوي که نه زما توبه نه قبلوي نو د اسمان نه اور راولېږه او ما پې وسېځه خو د اور په جهنم مې مه سېځه الله چې څه سزا راکوي هغه په دنیا کې راکړه ما په اور وسېځه خو د جهنم د اور نه مې خلاص که الله دا دعا یې وغوښتله چې دا دعا یې وغوښته دې کې جبري علیه الصلاۃ والسلام راغی الله نبي علیه الصلاۃ والسلام لره دا الله محبوبه الله تبارک وتعالی راولېږلم زه در باندې هم سلام کوم او الله تبارک وتعالی در باندې هم سلام کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته دا راته وایي جبریل رالی څنګه جبریل څنګه رالی دا الله محبوبه الله تبارک وتعالی یو څو تپوسونه ستا نه کړي او جواب یې درنه غواړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام په یاره کې شو الله زما نه تپوس کې جواب یې رانه غواړي
وی الله تبارک وتعالی فرمایي چې زما محبوب ته ووایه چې خالق ته یې کو خالق زه یم د دې مخلوق پیدا کوونکی ته یې کو زه یم نبی علیه الصلاة والسلام ورته وی نه زما رب خالق دی زما رب خالق دی زه نه یم خو زما محبوب ته ووایه چې رازق ته یې کو رازق زه یم جبریل رازق زما الله دی زه نه یم خو زما محبوب ته ووایه چې توبه قبلونکی ته یې کو زه یم نبی علیہ السلام فرمیل نه توبه قبلونکی زما رب دی توبه قبلونکی زما رب دی وی بیا چې کوم الک تا رټلی او که نه د هغه توبه ما قبوله کړې ده الله تبارک وتعالی فرمایي چې کوم نوجوان تا په هغې ګناه رټلی و د هغه توبه ما قبوله کړې ده ما قبوله کړې ده الله نبی علیہ الصلاة والسلام ویل صحابه یې راټول کوي ماله غالک پیدا کوي ماله غالکو پیدا کوي ماله یې راولی هغه نوجوان چې د نبی علیه الصلاة والسلام دربار ته حاضر شو نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایل وی نوجوان الله ستا توبه قبوله کړه الله تبارک وتعالی ستا توبه قبوله کړه الله تبارک وتعالی دومره لوی لوی ګناهونه هم معاف کوي خو چې کله انسان د زړه د اخلاص سو باسي الله تبارک وتعالی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا وزما محبوبا قل اوای ای زما محبوبا یا عبادی الذین وزما خی بندگانو اسرفوا علی انفسهم چې په خپل ځان باندې څه کړی دی ای زما بندگانو ته ووایا کومو بندگانو ته الله ستا نیکان بندگانو ته نه نه اسرفوا علی انفسهم چې زما نه باغي ګرځي زما نه خفه ګرځي زما نه مرور ګرځي هغې بندگانو ته ووایا لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه مه نه امیده کېږئ الله د رحمت نه مه نه امیده کېږئ ولې زما نه امیده یې د الله د رحمت نه امیدي دا ډېره لویه ګناه بعضې اوقاتو کې انسان وایي که نه مړه ما الله نه معاف کوي ما دومره ګناهونه کړي هغه نه معاف کېدو نه دي نو که دا خبره دې وکړه ګوره خپل ایمان به وبایلي خپل ایمان به څه کي وبایلي ښه تا دومره لوی ګناهونه کړي دي ولې د الله ذات ته هغه نشي معاف کولی نا امیدی خلق وی گناه دا کفر دی هغې نه دا نا امیدی مراد ده لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه مه نا امیده کېږئ ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله تبارک وتعالی ټول ګناهونه معاف کوي الله تبارک وتعالی ټول ګناهونه معاف کوي ټول ګناهونه معاف کوي حدیث مبارک کے راضی حدیث قدسی دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے وی اللہ تبارک و تعالی فرمائے اے بنی آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء اے زما بندہ تو دومره گناہونه وکي چې ستا گناہونه د اسمان کنارو ته راورسي ثم استغفرتنی غفرت لك بیا ته زمانه بخنه غواړې نو زه به تا ته څه وکړمه ای زما بنده ته دومره ګناه وکړې دومره ګناه وکړې چې ستا ګناه د اسمان کنارو ته راورسي او یو ځل دې راس اوچت کړو او په ژړا شي الله ما معاف کا الله ما معاف کا الله تبارک تعالی فرمایي غفرت لك دا ګناهونه مې تا ته وبخله او په دې زما پروا نشته په دې زما پروا نشته الله دومره مهربان الله دومره رحمان او رحیم ذات دی نو چېرته به دا نه وای ښه چېرته به دا نه وای
چې زما ګناهونه زیات دي ما الله نه بخي ما الله ایمان نوم دی د دوو خبرو ایمان د څو خبرو نوم دی دوه خبرو یره او تمه چې کله دا دوه خبرې په کم انسان کې وي نو دا کامل مؤمن دی یره او تمه او چې په دې کې یوه هم نه وه نو دی د خپل ایمان فکر وکړي یره او تمه دا دوه خبرې ایمان دی یره به کوي د الله تبارک وتعالی د عذابونو نه یره به کوي د الله تبارک وتعالی د عذابونو نه الله چرته ما ته عذاب رانه کړي الله تبارک وتعالی ډېر لوی ذات دی زما د احمد ګوډ عبادت به هغه قبول کړي دا یره به ساتي ګوره د الله د عذابونو نه به څه کېږي یریږي او تم به هم ساتي چې نه زما رب ډېر مهربانه ذات دی زما رب ډېر رحمان رحیم ذات دی ډېر کریم ذات دی ما به الله معاف کوي نا امیدی به نه کوي نه به بالکل بې یرې کېږي چې هیڅ نشته دی او نه به بالکل نا امیده کېږي دې ته څه ویلی شي ایمان ویلی شي ایمان مجموعه د دې دوو خبرو نو غرض مې دا کوم چې الله تبارک وتعالی په دربار کې نا امیدي نه ده پکار هر څومره ګناهونه چې د انسان نه شوي دي هر څومره ګناهونه دي شوي دې راشه د الله په دربار کې د لاس اوچت کې الله ما معاف کا الله ما معاف کا حدیث مبارک کې راځي توبه استون کې د ګناه نه داسې دی ګویا چې د اړو ګناه کړې نه ده ګویا چې اړو ګناه یې کړې نه ده داسې نه الله تبارک وتعالی فرمایي د ګناه مې ورته معاف کو خیر دی سات په سات په ورته یادو نه الله فرمایي دا ګناه دې د سره کړې نه ده مړه ما داسې معاف کړې سټم یو انسان د بوډاتوبه پورې لا ځنکدن نه دی شروع شوی د ځنکدن غرغره راله ده شروع شوی روح لا مرۍ ته نه دی رارسېدلی دی څه وایي دی څه وایي دی وی الله په خپلو کړو باندې ستومانه الله ما ته زما ګناهونه معاف کا چې لا ځنکدن شروع شوی نه دی د مخکې نه دا وي الله په خپلو کړو باندې ستومان یم الله ما معاف کا الله فرمایي بنده معاف مې کړې بنده معاف مې کړې دا 90 کاله دا 80 کاله دا 100 کاله چې په ګناهونو کې تېر کړي دا درته نه یادوم چې اوس راځي ما ته توبه وباسي دا درته نه یادوم نه فیور درته نه درکوم ما داسې معاف کړی ګویا چې تا دا ګناه د سره کړې هر ټیم د ګناه نه توبه ایستل پکار دي ځکه چې د مرګ هیڅ پته نه لګي مونږ وایي سبا به توبه وباسم سبا به توبه وباسم په دې کې درش شي مرګ راشي توبې ته هم سم نشي توبې ته انسان سم نشي نو هر ټیم د الله په دربار کې توبه ایستل پکار دي هر ټیم الله په دربار کې توبه ایستل پکار دي او استغفار ډېر وایه استغفار وایا روزانه کم از کم 100 فیری دا وایا استغفر الله استغفر اوږد استغفار نشو ویلی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا نشو ویلی کنه نو صرف دوره خو ویلی شي کنه استغفر الله استغفر الله استغفر الله دا د الله نه بخنه غوښتل دي کنه خو دې کې یو خبره شرط دی هغه دا شرط دی چې کوم ګناه دې کړی هغه به فوراً دا ځخرته بیانات اوریدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته ان شاء الله ولغزیز خسته واقعګانې او بیانات ملاويږي او د غنټې د نشان در سره کلیک کړئ تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپل ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ او په کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر مننه والسلام